بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه هومیوپیتیک ډاکټر حشمت علي یو وار بیا تاسو ته مخاطب یم. دوستانو، زه به نن تاسو سره د یو داسې بیمارۍ په هکله خبرې اترې کومه. یو داسې بیماري به تاسو سره ډسکس کومه چې هغې تعلق زیات تر یخ موسم سره دی. ګرانو کتونکو، مونږ او تاسو اکثر وینو چې د یخنۍ په موسم کې، د ژمي په موسم کې کله چې ژمی شروع شي نو اکثرو خلکو ته دا تکلیف وي چې د هغې د لاسو په ګوتو کې، د هغې د خپو په ګوتو کې، د هغې د غوږونو په حصو کې، د هغې په پوزه کې اکثر داسې کنډیشن شروع شي، دا حالت شروع شي چې د هغې ګوتې وپړسېږي، ګوتې یې تکې سرې شي، پای کې پړسوب راشي، پای کې سوروالی راشي، او دې سره سره د هغې په دې ګوتو کې، خپو ګوتو کې، د لاسو ګوتو کې، په غوږونو کې دا انتهایی خارخ او کجلي شروع شي. دې کجلۍ سره، دې خارخ سره، دې ګرولو سره، د ګرولو نه بعد اکثر داسې مریضانو ته دغه ځای کې د جلن تکلیف پیدا شي. جلن سره سره بعضې مریضانو ته درد هم محسوسیږي، انتهایی درد وي ورته. یعنې د مریض د سړځای په وجه، د مریض په د یخ موسم په وجه، د یخ هوا په وجه، د مریض په د خپو په ګوتو کې، د لاسو په ګوتو کې، بعض اوقات په ټوله خپه کې، په ټول لاس کې د خارخو، د سوروالي، د جلن او د درد شکایت شروع شي. او عمدې حالت ته چل بلین یا فروسٹ بایټ ویلی شي. دوستانو، فروسٹ بایټ یا چل بلین چې دی، دا یو کولډ سره ریلیټډ بیماری ده، دا یخ موسم سره ریلیټډ بیماری ده، د دې تعلق د یخ موسم سره دی. او دا هم هغه علاقو کې زیات وي چې کوم علاقو کې یخ موسم ډیر زیات یخ وي، هواګانې یخې وي. دا هم دغه علاقو کې د دغه علاقو کم اوسیدونکي چې دي، کم باشندگان دي، هغې ته دا تکلیف عام وي او هغې دې تکلیف سره اکثر تر مخه وي. که چېرې یو مریض ته دا تکلیف د کولډ په وجه چې کم دی، دا چل بلین چې څه ته وایي یا فروسٹ بایټ څه ته وایي، دا تکلیف وشي، نو دا عموما د یو لومبۍ هفتې نه والې تر 3 هفتو پورې دا مکمل ټیک شي. خو بعضې خلک دای چې هغې تر ډېره وخته پورې، ایون زه دا ویلی شم چې لکه سالم د ژمي موسم هغې په تکلیف کې مبتلا وي، هغې د تکلیف سره تر مخه وي او د هغې لاسونه خارخ کوي، د لاسونو ګوتې خارخ کوي، د هغې ګوتې وپړسېږي. اکثر موږ وینو د اکثر خلکو ګوتې پړسېدلې وي، د خپو ګوتې، د لاسو ګوتې دا یې پړسېدلې وي. دوستانو، چل بلین یا فروسٹ بایټ چې کم دی، دا کم تکلیف چې دی، دا څنګه کیږي؟ نو محترمو کتونکو، کم چې زمونږ سکن چې کم دی، کم زمونږ سرمن چې کم دا، د دې د لاندې مختلف قسمه او وړې وړې د وینې نالۍ وي چې د هغې په ذریعه وینه زمونږ په بدن په دې حصو کې گردش کوي. دغې ته دغه بلډ ویسلز چې کم دي، دغه چې کله د یخنۍ نه متاثر شي، یخني زیاته شي، په دغې باندې یخه هوا ولګي، نو کوم چې د وینې دا باریکې نالۍ چې دي، دې کې سوکړاو پیدا شي او دا د دې سوکړاو په وجه کوم د وینې کوم گردش دی هغه متاثره شي، هغه یا کم شي یا بالکل بند شي. نو دې حالت سره چې کله دا کنډیشن وشي، نو زمونږ په لاسو باندې، زمونږ لاس چې کم دی دا انفلیم شي، دې کې سوزش پیدا شي، دې کې انفلمیشن راشي، دې کې ریډنس راشي، لکه مطلب دا دی دغه ځای تک سور شي. سور کېدو سره سره دغه ځای کې پړسوب هم پیدا شي. زمونږ په لاسو کې، زمونږ په ګوتو کې دا پړسوب پیدا شي. پړسوب سره سره مریض ته انتهایی خارخ وي. دا ځایونه چې کوم زمونږ ګوتې دي دا ډېرې زیاتې ګریږي، دې کې خارخ وي، دې کې کجلي وي. او چې کله موږ د خپلې ګوتې یا دغه لاس وګرو یا خپې وګرو، نو ګرون نه بعد دغه ځای کې جلن وي. جلن ګرولو سره د دې په ګرولو باندې جلن هم پیدا شي او دغه جلن سره اکثر بیا درد هم موږ ته محسوسیږي، مریض ته درد هم محسوسیږي. دغه خو وجه وه چې د څه د وجې موږ ته دا چل بلین یا فروسٹ بایټ چې کوم تکلیف دی، دا د څه د وجې کېږي؟ دا هم په دې وجه باندې کېږي، د یخ موسم په وجه، د کولډ ایکسپوجر په وجه، د کولډ سیزن په وجه، د کولډ ایر په وجه.
مطلب د یخ هوا په وجه د یخ موسم په وجه نو کچرې مونږه ځان د دې چیل بلین د تکلیف نه بچ کول غواړو نو مونږ له پکار دی چې مونږه زمونږ چې کوم د بدن کوم حصې دي کوم چې د سړځای نه زیات متاثره کیږي نو چې هغه مونږ پټې ساتو لکه زمونږ خپې دي مونږه جرابې د ژمي په موسم کې ښه ګرمې جرابې اچو مونږ شوز اچو پوه شوې د دې نه علاوه مونږه چې کوم زمونږ لاس دي چې هغې ته مونږه ګلوز اچو دستانې اچو که مونږه زمونږ اکثر رونه په بایک باندې دفتر ته ځي سکولونو ته ځي زمونږ ماشومان یا لکه اکثر مونږ خپل رشته دارو کره لرې په بایک باندې ځو په موټرسایکل باندې ځو نو مونږ له په د ژمي په موسم کې سپیشلی دا کیر پکار دی چې مونږه خپل د بدن کوم حصې دي که زمونږ مخ دی زمونږ پوزه ده زمونږ غوږونه چې دا مونږ پراپر طریقې سره دا مونږ پټ کړو مونږ ماسک واچو او ماسک سره چې ماسک واچو چې مونږه د هیلمټ استعمال هم وکړو چې مونږ ته د هوا زمونږ ډایرکټ زمونږ په بدن نه لګي نو مونږ به داسې د چیل بلین د بیمارۍ نه د فراست بایټ د تکلیف نه د سرمنې د دې تکلیف نه به مونږه تر ډېره حده پورې بچو دوستانو دا بیماری چې دا زیات تر یخو ملکونو کې کم کولډ ایریاز چې کم زمونږ دي هغه کولډ ایریا کې ډیره زیاته وي خلکو ته دا تکلیف زیات وي دې نه علاوه دا ماشومانو ته او ماشومان نه علاوه زنانو ته چونکې د هغې امیونټي کمزوري وي او زنانو چې کوم سرمند هغه حساسه وي هغه زیات سینسیټیو وي نو اکثر زمونږ زنانه چې دي په کورونو کې کپړې وینځي اکثر لوښي وینځي نو هغه چې کله په یخو اوبو دغه خپل کار کوي نو دې ته هم دا تکلیف زیات کیدی شي زنانو لم په کار چې دې باره کې خپل ډېر احتیاط کوي خپل ځان د یخو اوبو نه د یخ هوا نه بچ ساتي دا بیماری چې دا زنانو ته ماشومانو ته اولډ ایج خلکو ته او ټولو خلکو ته تقریبا دا کېدی شي دوستانو راځو اوس د هوموپیتیک علاج طرف ته چې د دې بیماری دپاره د چیل بلین دپاره په هوموپیتیک کې کم کم میډیسن دي نو په هوموپیتیک کې د چیل بلین دپاره ډېر زبردست قسمه میډیسن موجود دي چې د هغې په ذریعه مونږه د دې بیماری د چیل بلین چې کوم تکلیف دی د هغې علاج کولی شو زموږ لومبی دوايي د اګیریکس مسک اګیریکس مسکیریس چې کوم دا د دې یخنۍ په وجه د یخ موسم په وجه چې کوم دا تکلیف د چیل بلین دا تکلیف پیدا کیږي دا د دې دپاره د یو ټاپ میډیسن دی ډېر افیکټیو میډیسن دی دغه میډیسن که مونږ په 30 طاقت کې یا په 200 طاقت کې مریض ته 15 ساعت کې سهار غرمه ماښام مریض ته ورکو نو مریض علاماتو کې به تر ډېر حده پورې کمی راشي او مریض به د دې تکلیف نه تر ډېره حده پورې ټیک شي دوستانو زموږ نیکسټ چې کوم میډیسن دی هغه روسټاکس ته روسټاکس میډیسن که چېرې مونږ د کولډ ایکسپوجر په وجه باندې یخ موسم په وجه باندې مریض ته دا تکلیف وي نو دغه روسټاکس د خپلو علاماتو مطابق په 30 طاقت کې مونږ سهار غرمه ماښام 15 ساعت کې مریض ته د شانوبو کې مس کو ورکو نو انشاءالله د مریض تکلیف به تر ډېره حده پورې کم شي او مریض به ټیک شي انشاءالله نیکسټ چې کوم زموږ میډیسن دی هغه دی زموږ پیټرولیم هم د فراست بایټ دپاره د چیل بلین دپاره دا یو زبردست میډیسن دی او دغه میډیسن کې یو خصوصي علامت دا دی چې د چیل بلین سره د فراست بایټ سره زموږ چې کوم د ګوتو کم سرونه دي یا د خپو د ګوتو کم سرونه دي هغې کې کریکس پیدا شي هغې کې چاودي راشي او بعض اوقات دغه چاودو نه معمولی مقدار کې بلډ هم راتلی شي که مریض کې دغه علامات موجود وي دغه پیټرولیم په 200 طاقت کې که موږ 15 ساعت کې سهار 15 ماښام مریض ته په لږو انتبو کې مس کو ورکو نو انشاءالله د مریض علامات به تر ډېر حده پورې کم شي او مریض ته به ریلیف میلاو شي نیکسټ چې زموږ کوم میډیسن دی هغه ډلکمارا دا ډلکمارا په 200 طاقت کې
هم داسې مریضان ته د چل بلین مریضان ته کوم د علاماتو مطابق ورکو نو دغه ډلکماره میډیسن په ذریعه به دغه تکلیف کې مریض ته ډیر زیات ریلیف میلاو شي او مریض به تر ډیره حده پورې کور شي. نیکسټ چې زمونږ او لاست چې زمونږ کوم میډیسن دی هغه د ایکونایټ نیپلس ایکونایټ چې کوم دی دا کچري مثال په تور دا مرض په ابتدایي سټیج کې وي د یخ هوا په ذریعه وي یخ موسم په ذریعه وي نو ټول نه اول موږ له دا ایکونایټ نیپلس چې کوم دی ایکونایټ په 30 طاقت کې 15 ساعت کې سار غرمه ماښام مریض له ورکول پکار دي. ان شاء الله د مریض په تکلیف کې به تر ډیره حده پورې کمی راشي. د دې نه علاوه مختلف قسمه هومیوپیتھک میډیسن دي چې د خپل علاماتو مطابق موږ استعمالولی شو. دوستانو دا خو د چل بلین متعلق وضاحت د چل بلین علامات او په څه وجه چل بلین کیږي او د هومیوپیتھک علاج. دوستانو امید لرم چې په دې ټاپک به تاسو تر ډیر حده پورې رسیدلی که تاسو په ذهن کې د چل بلین بیماری متعلق سوال وي څه کنفیوژن وي نو تاسو د ویډیو د کتو نه پاسه په کمنټ سیکشن کې موږ ته کمنټس کولی شئ زموږ نه تاسو کولی شئ. د دې نه علاوه تاسو موږ سره زموږ په سیل نمبر باندې زموږ په موبایل نمبر باندې او زموږ په واتس اپ نمبر باندې هم رابطه کولی شئ. ان شاء الله کوشش وکوم چې تاسو د سوالونو زر تر زره تاسو له جواب درکم او تاسو مطمئن کوم. دوستانو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي. که چېرې دا ویډیو تاسو خوښه وي نو تاسو یې خپل فرینډز سره خپل رشتہ دارانو سره په واتس اپ او فیسبوک باندې شیر کړئ ولې چې دا اهم معلومات دا زیات خلکو ته ورسي چې زیاتو خلکو ته فایده ورسي او زیات خلک د دینه مستفید شي او زیاتو خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې د دې چل بلین یا فروست بایټ نه به په کومه طریقه مونږ خپل ځان بچ ساتو. دوستانو امید لرم چې تاسو به مطمئن یې. ان شاء الله حاضرېږم به د یو نوي ویډیو سره د یو نوي ټاپک سره تاسو په خدمت کې. تر هغې وخته پورې اجازت غواړم د الله په امان خو او خوشحاله صحتمند اوسئ. السلام علیکم.